السلام علیکم ملګرو. پاکستان کرکټ بورډ نن افیشلی ICC له لیټر کړی دی چې د پاکستان او انډیا په 15 اکتوبر په ورلد کپ کې کوم میچ دی په احمد آباد سټیډیم کې د دنیا ټول نغړ سټیډیم چې کوم دی مودي سټیډیم دغه میچ د پاکستان او انډیا چې کوم دی دغه میچ د احمد آباد سټیډیم نه بل وینیو لا چینج کوي. موږ احمد آباد کې خپل میچ نه کوو. ولې میچ نه کوو جی دینه دغه ډیټیل شریکونه مخکې موږ زولو کې شاله 2016 په 2016 کې T20 ورلد کپ چې کوم میچ په درمشاله کې د پاکستان او انډیا میچ چې هغه کولکتا لا شف شو. په دې وجه باندې درمشاله کې چې څومره هم دا غزي لوکل کسانو ای سټرایک شروع کو 2-3 ورځې مخکې د میچ نه 2-3 ورځې مخکې اړتالونه شروع کو په سړکونو باندې د پاکستان جنډې وسوځولې چې موږ پاکستان دلته نه منو دي ځله به پاکستان ناراضي په څه وجه باندې چې هغه ورځو کې پټانکوټ یو واقعي شوی و. پټانکوټ واقع چون کې زه د ویډیو کې ډیسکس کوم نه د هغې حوالې سره دا غزي چې کوم خلکو د درمشاله خلکو غټ اړتال کړو د حکومت خلاف سخت اړتال کړو چې موږ کچره دلته پاکستان راغو نو موږ مطلب ډیر زیات دمکیان خپل حکومت له هم ورکړوي د پاکستان حکومت له هم ورکړوي چې بیا هغه میچ د درمشاله نه کولکتا لا شفت شو. بل په 2011 کې شیوسینا چې کوم دی د پاکستان کرکټ ټیم له او د انډیا حکومت له د دمکیان ورکړوي. تاسو له معلومه 2011 کې د پاکستان او انډیا سیمی فائنل شوی په موهالي کرکټ سټیډیم کې چې پاکستان بایللو. کچره دغه میچ پاکستان غټلې نو بیا فائنل چې کوم په ممبئی کې نو شیوسینا دا ویلو د پاکستان کرکټ ټیم وایي زه په ممبئی کې نه منم. کچره د پاکستان کرکټ ټیم ممبئی ته راغو نو زه به ټوله ممبئی وسوځم. شیوسینا چې کوم دی دا یو قسم له د انډیا ډون دی. نو اوس پاکستان کرکټ ټیم چې کوم دی افیشلی PCB پاکستان کرکټ بورډ افیشلی ICC له لیټر کړی دی چې په احمد آباد کې زموږ ټیم چې کوم دی هغه مطلب سکه ورنه دی. احمد آباد څومره هم د غزي خلک دي د مودي خلک دي او د پاکستان سخت خلاف خلک دي د پاکستان د نوم نه دی نفرت کوي چې نو په دې وجه باندې پاکستان کرکټ بورډ چې کوم دی هغه افیشلی ICC له لیټر کړی چې زموږ دغه میچ د غزینه چینج کبل سټیډیم ته کا داسې سټیډیم لیکه لکه مطلب کولکتا شو یا موهالي شو. په دغه علاقو کې د پاکستان نفرت کوونکي خلک ډیر زیات کم دي. دغه ځکه مسلمان خلک هم شته او د پاکستان کرکټ ټیم سپورټران هم شته. نو په دې وجه باندې چونکه احمد آباد مودي سټیډیم چې کوم دی د دنیا ټول نغټ سټیډیم دی د 1,20,000 نه زیات کسان راځي. ځکه دا میچ چې کوم دی تاسو له معلومه په ګڼ تعداد کې خلک ګوري نو دغه میچ ځکه دغه ځکه سکیجول شوی خو اوس دغه ځکه د پاکستان کرکټ ټیم له هم خطر ده ځکه که داسې سواکیه راغه د ICC چې کوم غټ ټورنامنت دی ورلد کپ نو پاکستان کرکټ ټیم له چا سووي یا الته څه جګړه وشوه یا په سټیډیم کې لکه مخکې هم د پاکستان او انډیا داسې میچ په سټیډیم کې اور لګېدو په انډیا کې بیا دغه سټیډیم چې کوم منیجمنټ ټول سټیډیم خالی کو غي نه پس میچ چې کوم دی دوباره کنټینیو شو. په پاست کې داسې ډیر واقعیت شوي دي د پاکستان او انډیا په میچ کې. نو په دې وجه باندې PCB غواړي چې داسې راتلونکي ټایم کې هم څه واقع ونشي ځکه دا په کلاړیانو باندې ډېر غټ اثر وردی د کلاړیانو په پرفارمنس باندې اثر وردی. چې یو کلاړی په ګراوند کې ځان سکه ور فیل کوي نه بونډري ولا کنځلي کیږي په بونډري ولا دمکیانه ور کړه کیږي نو هغه به څه بیټینګو کی هغه به څه بالینګو کی یا به څه فیلډینګو کی. نو ځکه PCB چې کوم دی افیشلی ICC له لیټر کړی چې زموږ دغه میچ د احمد آباد سټیډیم نه چینج کیږي. نو دا اپډیټ وجي تاسو سره مې شریک کړ د ویډیو کترو زیاته مننه. ویډیو مخکې ملګرو سره شریک کړئ. جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ پیج هم لایک کړئ. والسلام.